السلام علیکم. زیم ډاکټر اکبر آفریدی. ګیس، بدهضمي، خولې ته ترخي اوبه راتلل، د معدې جلن او د ګیس د وجې نه په سر بوج راتلل، د معدې زخم یا چې تاسو غوښه وخورئ د هغې د وجې نه دا ټولې مسلې راتلل. د اختر شپې ورځې دي، دې سره فوډ پویزنینګ کیږي، الټیانې راځي، یړه کچه کیږي، لږ څه وخورئ په معده بوج راځي. یو څو څیزونه درته ښایم، څه میډیسن او څه یو څو داسې څیزونه لکه پاپیته چې موږ ورته وایو، هغه که تاسو روټۍ نه بعد یو 2 چمچې خورئ نو انشاءالله چې تاسو ګیس کم خوراک هم کړی وي هغه به زر هضمېږي. او د دې نه علاوه 1 چمچ زیتون تیل، 2 چمچ ساعت دا چې تاسو مکس کوئ یو ګیلاس اوبو سره اچوئ نو تاسو به قبض هم نه جوړېږي. کم خلک چې د بواسیر مریضان دي هغې ته به هم مسله نه وي، او چاته چې جلن کېږي هغه به هم نه وي، درد به هم نه وي، او تاسو ته به ډېر زیات ریلیف میلاویږي. د هومیوپیتھک میډیسن ارسینک البم یو ډېر زبردست میډیسن کم سره به ستاسو هضم هم کېږي، تاسو ته به فوډ پویزنینګ هم نه کېږي، او ستاسو خېټه خرابېدل یا اړه کچه کېدل یا خولې ته ترخي اوبه راتلل دا به هم نه کېږي.